अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये आपकी माँ है? ये आपकी माँ है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक करे आपको। कैसे मैं इंसान सकूँ? माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह पास जवाब सवाल जवाब है, मुझे कितने बता। माशाल्लाह। तो आप भी ऐसे ही कराए। माशाल्लाह। कहाँ से हो आप? सफा मरवा भी, इस्लामाबाद पाकिस्तान। माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ करें सबके लिए, दुआ करें सबके लिए, सब मुसलमान, सब मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम मलगरो ज़ेम स्तासु रोस्तासु मलगरे जुनेद खान दा वीडियो कंप्लीट गोरे आखिर के वडू के गंते पैगाम हम दर कोम डेर टाइम न खराबम रादई दा वीडियो स्टार्ट को दा यो द इस्लामाबाद पाकिस्तानी जवान दे چې خپل مور با پوګه باندې ټول حج پکړه د راځي دا ویډیو ګورو آینه پس بیا یو وړو کې پیغام دی ویډیو کمپلیټ وګورئ پلیز الله تعالی سب کو توفیق دے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ان بھائیوں نے میری بڑی अम्मा दुआ करें सबके लिए आप आमीन। ها ملګرو نن ویډیو کې پیغام دار چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ټایم کې دغه رنګ یو صحابي راغو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وی چې دغه رنګ ما په خپل مور باندې حج وکړو او ټول حج کې مې په خپل اوګو ګرځوله نو آیا ما د خپل مور حق پوره کړی شو نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم والله فرمایل چې بالکل تا د خپل مور حق نه دی پوره کړی ځکه څه ټایم چې ته پیدا کېدی او ستا مور کمی چغې درد نه والي نو تاسو صرف دغه یوې چغې حق هم نه دی پوره کړی تاسو لا پته را څه ټایم په انسان چې یو ماشوم چې د دنیا له راځي نو دغه مور له څومره تکلیف وي ځکه 9 میاشتې په خېټه کې ګرځول هغې نه علاوه په انسان باندې تاسو باندې که په چا باندې د غاښ درد راغلی نو غاښ درد څومره زیات وي هغه غاښ درد چې کله تاسو 32 ګون نه کوي دا ساينسي خبره ده لږ کوم ما یو کتاب کې ریډ کړیو فګر کې کمې زیاتې راتلی شي 32 ګون نه چې د غاښ درد زیات کی هغه عمر درد دغه ټایم کې یو مور له ملاویږي څه ټایم چې ماشوم پیدا کیږي نو د مور په یو ماشوم باندې په خپل ځوی باندې د دنیا حقونه وي هغه حقونه په دې دنیا باندې نشي پوره کېدی نو موږ له پکار چې د خپل مور ډیر زیات عزت کو ډیر زیات خدمت وکړو ځکه د مور خدمت کې په دې دنیا کې هم ریلیکسیشن دی په دې دنیا هم تعالی جنت ملاوي دي شي او هغه دنیا باندې هم داسې هزارو واقعیت زموږ اسلامي تاریخ کې موجود دي چې صحابیانو له د مور په خدمت باندې په دې دنیا کې څونه غټه مرتبه ملو شوې ده اویس کرنی کسی که تاسو وکړي او دینه علاوه په دې دنیا تاسو خپل ابزرویشن هم کوي تاسو په کچن گاون کې تاسو په مالت کې څوک د مور خدمت کوي دا غجون تاسو ګر ډیر پرسکون جنوي الله پاک ول هر څو ور کړی وي بل د مور خدمت کې چریتاو کو نو سبب تم پلار کېږي سبب ستم مور کېږي نو ستا بچي به هم ستا خدمت او ستا پالنو کې چریته د مور خدمت نه کې نو خپل بچو نو بیا دا تم نه لري چې زما د بچي برالوي شي او زما سپورټ په جوړ شي نو مور په دې دنیا جنت ته غوړي د مور د خپل لاندې جنت ته نو کم سړی چې دا جنت په دې دنیا وګټل ډیر خوش نصیب انسان دی نو موږ ټول لا پکار دي چې د مور خدمت خپ پوره د زړه د اخلاص او تاسو لا پته چې مور لا په خوګ نظر باندې سکو ګوري نو غله جنت عمر د سوري د حج عمر ثواب ملاويږي نو د مور په کتو کې چې دومره ثواب دی نو بیا تاسو خپل سوچو کوي چې د مور په خدمت کولو کې به څومره ثوابونه څومره اجر وي نو دی ویډیو کې تاسو دا پیغام دی چې د خپل مور ډیر زیات خیال وساتئ زموږ پښتانه ډیر داسې وي چې کله وادو کی نو بیا غډیر بدل شي د مور خدمت نه کوي نو بیا ډیر خلک ولوي چې دوس بل مور روست نو د زړه مور ایره ده نو پلیز چې کله وادو کوي تاسو د مور به تاسو ډیر لک ټایم پاتې وي الله هر چا مور لډیر جوندونه ورکي خو بیا هم تاسو چې کله مرګ خو ګوره لکه مونږ وایو چې د شپېتو شي او یا شي نن سبا دغه اوریج ایجز دي که نه نو دغه ټایم کې انسان لکه مونږ له پته لګي چې د دنیا نه نو د مور ډېر کم ژوند پاتې که چېرې تاسو مور له ټایم ورکوئ د مور خدمت وکوئ نو ستاسو ژوند به روښانه شي او که چېرې تاسو ښځې سره یو ځای شوئ یو د ښځې منئ او ستاسو ښځه هم د ستاسو د مور عزت نه کوي ورته یې هم نه کوي نو ژوند به د اخر کې ډېر زیات خراب وي تاسو وګورئ په دې زمانه کې نن سبا خدای پاک په دې دنیا خلکو نه وباسي مخکې به یې په هغه دنیا وښکل نن سبا چې څوک غلطي کوي څوک غلط کارونه کوي نو خدای پاک دې په دې دنیا وباسي نو دا یو شاړ غونډې پیغام تاسو له ما درکو امید لرم ویډیو به تاسو خوښه شوي وي جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پیش کړئ والسلام